د شعبان دغه 15مه شپه کله ده، د دغې شپې فضیلت څه دی، په دغه شپه باندې کوم عبادت وکړو او په دغه شپه باندې کومې دعاګانې د خپل رب نه وغواړو. نو په دې اړه باندې در سره دغه مختصر یو څو خبرې شریک کومه چې ډیر زیات ملګري پوښتنې کوي. نو راځئ دغه ویډیو په خپله باندې هم وګورئ او د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. د ټولو نه مخکې را به شو د دغې شپې فضیلت ته ډیر زیات حدیثونه د دې په باره کې راغلي دي، تقریبا د 10 صحابه کرامو نه منقول دي او په خپله ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو ورځ داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې او زما په کور کې ما سره شپه وه. نو زه د شپې په یو حصه کې راپاڅېدم چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بستره مبارکه باندې موجود نه دی. زه ډېره زیاته حیرانه شوم چې په دې نیمه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته لاړو. نو زه د رسول الله علیه السلام په تلاش کې راووتلم او چې ګرځېدم چې ومې کتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت البقیع چې دا کومه هدیره د قبرستان دی په دې کې تشریف فرما و ناست و. زه راغلم ما ته ډېر په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت تاسو دلته څه کوئ؟ نو رسول الله علیه السلام راته وویل چې ای عایشه نن د شعبان د 15 شپه ده او په دې شپه باندې الله جل شانه د بنو کلب د قبیلې چې څومره ګډې چیلۍ دي د دې په برابر باندې خپل بندگان دا بخي د هغې ګناهونه معاف کوي. اوس په عربو کې دا بنو کلب دا یو داسې قبیله وه چې د دې دا ګډې چیلۍ بیزې دا ډېرې زیاتې وي. نو بعضې مورخینو دا لیکلي دي چې تقریبا 100,000 چیلۍ وي د دې سره په دغه زمانه کې. نو الله جل شانه وایي د دغې چیلویو په ملاګانو په بدنونو باندې چې څومره ویښته دي د دې په برابر باندې خپل بندگان او خپل هغه ګناهګار بندگان چې په دغه شپه باندې الله ته کیني سوال منت زاري وکړي توبه وباسي استغفار وکړي نو د خپلو دغې بندگانو ګناهونه معاف کوي، الله ورته عفو ور نصیب کوي. او دویمه خبره ده چې په دغه شپه باندې الله جل شانه د اولنی اسمان ته نزول کوي او دا آواز کیږي چې څوک شته چې زمانه مغفرت طلب کړي او زه معاف کم، څوک شته چې زمانه رزق وغواړي زه ورته رزق فراخه کم، رزق ورته ورکم، څوک شته چې خپل مشکلات ما ته رامخې ته کړي او زه د دې مشکلات ختم کم. الله جل شانه دا آواز کوي او تر عام ورځو کې چې الله جل شانه د اولنی اسمان ته نزول کوي نو د شپې په اخرنۍ حصه کې راځي. په دغه شپه باندې د شعبان په 15 باندې وایي د ماښام نه پس الله جل شانه د اولنی اسمان ته دنیاوي اسمان ته نزول کوي او دغه آواز د الله د طرف نه کیږي. بیا هغه بندگان چې په دغه شپه باندې ناست دي د الله عبادت کوي، ذکر اذکار کوي، دعاګانې غواړي، استغفار کوي، خپل ضرورتونه الله ته مخې ته کوي، دغسې بندگان الله جل شانه هغوی ته عفو هم کوي. که رزق غواړي رزق ورکوي، که پریشانۍ مصیبتونه وي په زندګۍ کې الله ورته هغه ختموي، که مریضان غټي غټي بیماریانې وي الله جل شانه شفا ورته ورکوي. نو په دې وجه باندې موږ تاسو ټولو ته پکار دي چې د شیطاني وسوسو نه ځان وساتو او د دغې شپې د عبادت اهتمام وکړو. اوس په دغه شپه باندې به کوم عبادت کوو نو دا یاد وساتئ مخصوص یو عبادت هم نه دی راغلی چې ته په دغه شپه باندې خامخا صلات تسبیح مونځ وکړه، خامخا په دغه شپه باندې دومره نفلونه وکړه، خامخا په دغه شپه باندې دومره پلانې صورت تلاوت وکړه. نه، مخصوص عبادت نشته. بس کې بنی چې کوم عبادت خوند درکو، کوم درته اسانو، نوافل وکړه، ذکر اذکار وکړه، توبه استغفار وکړه، د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړه، بس دغه عبادت دی. دویمه خبره ده او د ټولو نه اخري خبره هغه دا چې دغه شپه کله ده. نو اوس د یاد ساتئ په دې کې لږ اختلاف اکثر راځي. عربستان والا چې دی هغې زموږ نه یو ورځ مخکې روان دي، موږ د هغې نه یو ورځ وروسته روان یو. خو افغانستان هغه بالکل د عربستان سره برابر دی. هغه د خپل معلومات د عربستان نو کې چې د عربستان نن شپه جوړیږي سبا شپه جوړیږي. خو د دې چې کوم ملګري مونږ ګوري یا د نور ملکونو امریکا، فرانس وغیره چې څومره ملګرو پوښتنه کړې وه نو هغې دپاره زما دا مشوره ده چې تاسو سبا د جمعې شپه راونیسئ. د جمعې دغه شپه ځان ته چې دی په دې کې عبادت وکړئ او په دغه شپه باندې د الله جل شانه یاد وکړئ نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. یعنې نن چهارشنبه ده، سبا پنجشنبه ده، نو د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په شپه باندې دا زموږ 15 د شعبان جوړیږي. نو الله دې ما ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، تاسو ته الله جل شانه د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. دغه شپې عبادت او برکات دې الله زموږ ستاسو نصیب کړي. دغه پیغام نورو مسلمانانو ته هم ور ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.